په قرآن مجید کې الله رب ذوالجلال د مور پلار باره کې ارشاد فرمایلی دی ووصینا الانسان بوالديه حسنا چې تاسو د خپل مور پلار سره ښه سلوک کوئ. نو چې کله مور پلار ژوندي وي نو د هغوی سره خو حسن سلوک سړی کولی شي، د هغو خیال سړی ساتلی شي، خو چې کله دا مور پلار وفات شي نو آیا د مور پلار د وفات نه پس هم مونږه د خپل مور پلار سره د حسن سلوک هغه څه طریقه ده، په کومه طریقه باندې چې دی نو مونږه د کم مور پلار چې مړه دي د هغوی سره مونږ په کومه طریقه باندې حسن سلوک وکړو. نو دې باره کې یو روایت دی، یو صحابي فرمایي چې مونږه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره داسې په یو مجلس کې ناسو او یو کس راغلی او همدا پوښتنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نو وکړه چې یا رسول الله چې مور پلار وفات شي نو بیا په کومه طریقه باندې داسې څه طریقه ده چې مونږه د خپل مور پلار سره د وفات نه پس هم د هغوی سره حسن سلوک وکړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ارشاد فرمایل او د دې لپاره یو طریقه شته چې هغه طریقه باندې تاسو عمل وکړئ نو دا دسی شوله چې تاسو په ژوندیني باندې د خپل مور پلار سره حسن سلوک وکړلو او ښه کار ورسره وکړلو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو څیزونو ارشاد فرمایل چې تاسو په دې باندې عمل کوئ نو دا به داسې شي چې تاسو د خپل مور پلار سره حسن سلوک وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم اولنی نمبر سیز دا ارشاد فرمایلو چې تاسو د خپل مور پلار د پاره د الله نه د رحمت دعاګانې وغواړئ چې الله تعالی په هغوی باندې خپل رحم او کرم وکړي، لکه څنګه چې قرآن کې راځي رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا، ای ربا زمونږ په مور پلار باندې رحم وکړي لکه څنګه چې د مور پلار زمونږ په ورکوټوالي باندې چې دی زمونږه تربیت کړی دی او مونږ یې پاللی. نو اولنی نمبر سیز د خپل مور پلار د پاره د الله تعالی نه د رحم دعاګانې غوښتل، او دویم نمبر سیز د خپل مور پلار د پاره د مرګ نه پس چې کله والدین وفات شي د هغوی د پاره د بخشش دعاګانې غوښتل، د مغفرت دعاګانې غوښتل. رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. د خپل مور پلار د پاره په دنیا کې د هغوی د پاره د بخښنې دعاګانې غوښتل. او دریم نمبر سیز چې د مور پلار سره کم تا وعدې کړي دي هغه وعدې پوره کول، کم جایز وعدې دي هغه جایز وعدې چې دی هغه پوره کول. مور پلار چې کم وصیت کړی دی هغه وصیت پوره کول، د هغوی وعدې پوره کول، د هغوی وصیت پوره کول. دا داسې ده چې تا د هغوی سره حسن سلوک وکړلو. او څلورم نمبر سیز هغه دا دی چې د مور پلار د طرف نه کم رشته داران دي، که ماماګان دي د مور د طرف نه، که هغه ترونه دي د پلار د طرف نه، غرض د مور پلار د طرف نه چې کمی رشتې دي د هغوی سره تعلق برقرار ساتل، د هغوی تپوس کول، د هغوی ته حاضرېدل. دا داسې شول چې دا تا د خپل مور پلار خیال وساتلو، دا داسې شول چې دا تا د خپل مور پلار سره حسن سلوک وکړلو. او پنځم نمبر سیز چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې ستاسو د مور پلار په دنیا کې کم دوستان و کم ملګري و د هغوی عزت کول، د هغوی تکریم کول، د هغوی خدمت کول، د هغوی زګي ته حاضرېدل، د هغوی کور ته حاضرېدل، د هغوی خدمت کول، د هغوی عزت او ادب کول. دا داسې ده چې دا تا د خپل مور پلار سره حسن سلوک وکړو. نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا 15 سیزونه ارشاد فرمایل چې څوک په دې باندې عمل کوي د مور پلار د پاره د رحم دعاګانې، د مور پلار د پاره د بخښنې د بخشش دعاګانې، دغه شانتي د مور پلار چې کم رشته داران دي د هغوی سره تعلق قایمول، دغه شانتي د مور پلار سره چې کمی وعدې کړي وي د مور پلار چې کم وصیت او هغه قایمول هغه پوره کول، او دغه شانتي د مور پلار چې کم دوستان دي په دې دنیا کې او ژوندي دي د هغوی عزت او تکریم کول. دا داسې شول چې دا تا د خپل مور پلار سره حسن سلوک وکړو.